هغه نقشه الحمدلله نن په دارالعلوم جامعه نعمانیه کې د دوره حدیث طالبانو هغه نقش او هغه یادګار څه ناڅه تازه کړ الحمدلله. یخنۍ کې د هغه دین د څادر لاندې یو کال موږ سره تېر کړ او شکایت به کله کله راته چې بره ټوله شپه پرخه ورېږي او باران په دې چت باندې کېږي، څاڅکي لاندې راغورځېږي، زموږ کتابونو باندې څاڅکي کې دی د باران هغه راڅڅېږي. مې به کې څادر د پاسه ونیسئ. څه وکړو موږ سره په انتظام نشته چې تاسو ته پوخ چت واچوو. موږ خو چندې دي یا د خلکو نه غواړو او یا خلکو نه هم چې موږ غواړو د عزت په شکل یې غواړو، په بدلې چندې موږ نه کوو. په دې بدګزارو کې څه بل سره هغه څاڅکي به هم راڅاڅېدل. دې غریبانانو به د کتابونو د پاسه څادر ونیوه، رومال به یې ونیوه، سپوټې به یې ونیوه چې هغه اوبه د دوی کتابونه خراب نه کړي. او په هغه سخته ګرمۍ کې د ګرمۍ پوره سیزن ورباندې تېر کړو په دې غریبانانو. زموږ ورور دلته کې فیض محمد جان حاجي فیض محمد صاحب د حاجي ګل قلم جان صاحب زوی دی، هغه باندې چې موږ داسې حالت راشي نو موږ د ټېلیفون وکړو حاجي صاحب فقیر راله راولېږه، الله دې خوشحاله کړي. هغه راله فقیر راولېږل، هغه فقیر مو ورته په هغه چت کې ویتان کړل. په پښو کوم ځای کار کېږي د بار نه سخت نور د بره چت د ټیم چې ګرم شي د هغې تاو او د شاته نه ښه زبردست نور مای بس بچې ګزاره کوئ. د صحابو د صوفي یاد تازه کړئ، ګرمۍ کې ګزاره وکړئ، یخنۍ کې ګزاره وکړئ، انشاءالله